بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ویاد کا چوی ملائکو ان جبریل علیہ السلام چې اے مریم بشک الله تغور کړی وطهرک او تی پاک پیدا کړی واصطفاک علی نساء العالمین او تی غور کړی په نسبت سره زنانو د نور مخلوقات ته یا مریم قنوتی لربک اے مریم عاجزی کا وخاص پل رب تا او عاجزی دادا وسجدی سجدی کوا ورکعی مع الراکعین او رکوع کوا سرد رکوع کونکنا ذالک من انباء الغیبی تا چی بیانیگی خبرون دی د غیبو نوحی الیکا منگے وحکو تاتا پیغمبرا وما کنت لدیهم او تنوی دی سرا بیت المقدس کی اذ یلقون اقلامهم کلچ دی غرزل قلمون اخپل پا ابو کی ایهم یکفلو مریمہ چې کوم یو تن بعد دینا پرورش کوي د مریم وما كنت لديهم او تنوي د دې سره اذ يختصمون کله چې دی جګړې کولې په حق د مریم کې اذ قالت الملائکه یاد کا چوي ملائکو یا مریم اے مریم ان الله يبشرك چې بشک الله زیر در کیتا تا بی کلمت منه و یو کلمی سره د خپل طرفنا چې یو نوم داغبا مسیح وی او بل نوم داغبا عیسی زوی د مریم وجیها فی الدنیا والآخرة مخورز بی په دنیا کې هم په آخرت کې هم ومن المقربین او داغی منزدی و خلق نبی اللہ سره په مرتبه کې ویکلم الناس فی المهدی او خبری بکی خلق سره نمور په غیږ کې وکهلن او په بوډاوالی کې ومن الصالحین ای بده د کامیاب خلقنا چې پیغمبران دي قالت اوی مریم ربی ازما ربا ان یکون لی ولد سرنگ بشی زما د پارا زیه ولم یمسسنی بشر او نه رسیدل ما تاسو بندا قال كذلك الله يخلق ما يشاء او ملائکه چې دغه سي الله پیدا کی هغه چې خوښي شي اذا قضى امرا کله چې اراده وکړي دی او کار انما يقول له كن فيكون پس بشک هو هغه کار ته چې شأن موجود شي ويعلمه الكتاب والحکمت الله علم ورکی دی عیسی علیہ السلام ته د قران او سنت پس درا کوزیدونه والتورات والانجیل او علم د تورات او انجیل مخکې د خطونه اسمان ته ورسولا الی بنی اسرائیل او بگر زیدل را پیغمبر د پاره د بنی اسرائیلو انی قد جئتکم بآیت من ربکم
اوای با بنی اسرائیل ته چې یقینا راغلم تاسو ته په یو معجزې سره درپستا سنا انی اخلق لكم من الطين چې زبا جوړوم تاسو د پاره د خټینا کهه اتتویری شکل د مرغه فانفو فيه پوکیبکم پاغي کی فیکون طیرا باذن الله نشیبا مرغه الوتن کی الله په حکم سره وابرئ الاکمه والابرص او زبا جوړوم ما درزادلون او برگی مرض والا واحیی الموتى باذن الله اجوندکم بمړي د الله په حکم سره ونبئکم بما تاکلون او خبر بدر کوم تاسو ته په هغه څه چې تاسو خړلې په کورونو کې وما تدخرون او چې تاسو جمع کړی په بیوتکم په کورونو خپلو کې ان فی ذلک لآیه لکم بشکا په دې معجزه کې دلیل استاذ لپاره زما په پیغمبره باندې ان کنتم مؤمنین کچری تاسو یقین کوونکی ومصدقا لما بین یدی من التوراة او زبارشتینی کوم داغی کتابو چې زمانه مخکې نازل شوی دی چې تورات ته وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم او زبا حلال کوم بیان کوم تاسو ته بعض هغه سيزونه چې حرام کړی شی په تاسو باندې په تورات کې وجئتكم بآية من ربكم او زرا اغلیم تاسو ته په یو لوی علامه سره درفستا سنا فتقوا الله واطيعون دا الله نو یریږي او زما خبره ومنه اغدادا ان الله ربي وربكم فاعبدوه چې بشک الله زما او رب دې او تاسو رب دې دا الله بندگی کوي هذا صراط مستقيم دا غنی غلار دا فلما احس عيسى منهم الكفر ارکلا چې معلوم کو عیسی علیہ السلام د دینه کفر قال نووی اعلان کو من انصاری الی الله سوک دے چې ما سره امدادو کی د الله په لار کې قال الحواریون نووی حق پرست خلقو نحن انصار الله مونږ یو امداد کوونکی د الله د دین آمنا بالله مونږ ایمان راوړل په الله باندې په توحید سره واشهد بأننا مسلمون او ته گواشه عیسی علیہ السلام په دې خبره چې مونږه مسلمانان یو ربنا ای رب زمونږه آمنا بما انزلت مونږ ایمان راوړل پاره کتاب چې تا نازل کړی دی واتبعنا الرسول امونږه تابعداري کړې دا ستاسو دی پیغمبر عیسی علیہ السلام فاكتبنا مع الشاهدين پس اولی کومږه سره د موحدیننا ومکروا او چل جوړ کو يهوديانو د قتل د عیسی علیہ السلام ومکر الله او الله تدبیر کو داغه د خلاصي والله خير الماکرین الله بهتر دی په خپل تدبیر کې اذ قال الله یا عیسی یاد کا وخت چې ویل عیسی علیہ السلام انی متوفیکا ز پورا اخلم تعالی را سره د روح او بدن ورافعک الی او چتم دی خپل ځان ته خپل حفاظت ته ومطهرک من الذین کفروا
او پاکوم تعالی را د ضرر دا کسان نه چې کافران دي وجاعل الذين اتبعوك او زبو ګرځم هغه کسان چې ستا تابعداري کوي فوق الذين كفروا اوچت پاگی کسانو چې کافران دی الى یوم القیامت تر روزی تر قیامت پوری ثم الی مرجعکم بیامات استاسو راتللی فاحکمو بینکم زب فیصلکم استاسو مینس کی فیما کنتم فی تختلفون پاگ خبرو کی مسلو کی چتاسو پاک اختلاف کو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا او زما فیصله دادا چې هغه کسان چې کفر کړي زباغي له عذاب ورکوم عذاب سخت په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم وما لهم من ناصرین ان به د دې لپاره څوک یار او مددگار وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَسَانْ چې ایمان راوړي او عمل کوي عمل صالح فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ الله پورا ورکړي دي خپل عوضونه والله لا يحب الظالمين الله محبت نکي ظالمانو خلق سره ذَلِكَ نَتْلُو عَلَيْكَ دا بیانو مونږه پتا باندې منل آیات چې آیاتونه د توحید دی او ذکر الحکیم او نصیحت چې ډک دی د حکمت نه ان مثل عیسی عند الله بشکا حال د عیسی علی السلام د پیدایش د الله په نسبت دی کما مثل آدم وشان د حال د آدم علیہ السلام دے خلقه من تراب جوړیه کدلرا د خاورنا ثم قال له كن فيكون او بیا اویدتا چې شاء آدم علیہ السلام نشو آدم علیہ السلام الحق من ربک حق اغدی چې نازل شوی دی د طرفه د ربستانه فلا تکم من الممترین نو مکه غاته د شک کوونکو نه فمن حاجک فیه پس هغه څوک چې وسوم جګړه کوي تاسو را په حق د عیسی علی السلام کې من بعد ما جاءک من العلم پس داغینا چراغ تا علم د قران فقل نو آیوتا تعالی و راشه ندعو ابناءنا و ابناءکم رو بغوالو منگا خپل زامن او تاسو خپل زامن و نساءنا و نساءکم او منگا خپلی بی بیانی او تاسو خپلی بی بیانی و انفسنا و انفسکم او منگ با پا خپل راشو و تاسو مراشه ثم نبتهل بیا والله تزاریو کو فنجعل لعنت الله علی الکاذبین نو بو ایو چې لعنت د الله دی په دروغجنو باندې ان هاذا لهو القصص الحق بشکا دا چې بیان شو دا بیان دی ډیر رښتینی وما من اله الا الله او خلاصه دا چې نشته بل حاجت روا او مددگار نه عیسی علی السلام نو مریم مگر یو الله دی وان الله له العزیز الحکیم او بشک الله چې دی هغه زبردست ذات ته حکمت والا فان تولوا پس که چر دی وسم انکار کوي فان الله علیم بالمفسدین بشک الله خپويږي په حال فساد کوونکو دې پورې مسله توحید وا اوس مسله رسالت شروع کړي قل یا اهل الكتاب
وایا اهل کتابو یهود نصاراو تعالوا الى کلمت راشه داسی او کلمه تا سوایم بیننا و بینکم چې برابر دا زمونږ او تاسو په مینځ کې چې په ټولو باندې فرض ده داغي وضاحت تا ده الله نعبد الا الله چې مونږ به عبادت نکوو مگر دی او الله ولا نشرک به شیئا ان بشریکو د الله سره هیڅ شی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا او نبنسی بعضی زمونگنا بعضو لرخپل مین کی خدایان من دون الله بغیر د الله نه فإن تولوا پس که چر دی انکار کوي د دې خبرې نه د دې کلمې نه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نو وایي دیتا چې ایمان راوړې نو هر ځای کې گواهیو کې د دې خبرې چې مونږه موحدین یو مسلمانان یو څوک دنه تاسو کې زمونږ په حق کې وایي چې دا ډېر ښه خلق دی یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم تاسو ولې جګړه کوي په حق د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده او حال دا چې ندی نازل شوی تورات او انجیل مگر ډیر رستو د ابراهیم علیه السلام نه افلا تعقلون تاسو کې دومره عقل نشته چې هغه يهودي او عیسائی وای ها انتم هؤلاء دا تاسو چې دغه کسان حاججتم فيما لكم به علم تاسو جګړې کولې په حق د عیسی علی السلام کې چې تاسو له علم وو ځکه دا دین د تورات او د انجیلو فلم تحاجون نو ولې جګړې کوي فيما ليس لكم به علم په حق د ابراهیم علی السلام کې چې نشته تاسو لپاره په باندې علم ځکه تورات او انجیل خرستو نازل شوی دي دا په وخت کې نو والله يعلم الله پويږي په حال د ابراهیم علیه السلام وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا نو ابراهیم علیه السلام په دین د يهوديانو ان په دین د عیسایانو ولكن كان حنيفا مسلما لیکن و ابراهیم علیہ السلام بیزارا د هر باطل نه او مسلمان او موحد وما كان من المشركين او نو ده د ډلې د مشرکانو نه ان اول الناس بابراهيم بیشک ډیر نږدې د خلقونه په دین کې ابراهیم علیه السلام ته للذین اتبعوا خامخا کسان دي چې د تابعداري کوي وهذا النبي او دا پیغمبر ورته نږدې دي والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړل په دې پیغمبر باندې والله ولی المؤمنین او الله دوست و مددگار دې د داسې مؤمنانو ودت طائفه من اهل الكتاب ډیر ارمان کوي او ډله د اهل کتابونه لو یذلونکم د دې خبرې چې تاسو گمراه کی وما یذلون الا انفسهم او نشي گمراه کوله مگر خپل ځانونه وما یشعرون ادي په دې باندې موږ پويږي یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله ولي کفر کوي د الله د آیاتونو وانتم تشهدون او تاسو خپويږي عالمان یې یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل ولي تاسو یو ځای کوي حق
چې اسلام دې د باطل سره چې يهوديت ته وتکتم الحق اولی پټوي حق خبرې چې اسلام دې وانتم تعلمون او تاسو خو پوهیږئ يهوديت او عیسایت منسوخ شو